أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل سم قائموا للمنز ورست زوالنا للمر تر تیاری پورې ورست زوال د لمر نه چې لمر زوال وکړي تر څو وخته پورې إلى غسق الليل د شپې تر تیاری پورې د زوال نه بعد د شپې تر تیارې دا څلور لمونځونه ماسپښین مازدیګر ماښام لماخستن وقرآن الفجر او قرائت الفجر نه د سهار لمونځ ادا کړه د سهار د لمانځه نه په قرآن سره تعبیر وکړه زه د دلته تلاوت ډېر کېږي لکه کله د لمانځه نه تعبیر په سجده کېږي کله د لمانځه نه تعبیر په رکوع کېږي خو ارکان دي کله د لمانځه نه تعبیر په قرآن او قرائت سره کېږي ان قرآن الفجر کان مشهودا بشک قرآن عظیم شان د سهار چې لوستل کېږي دا مشهود او حاضر کرده شده د شپې او د ورځې ملایکې دواړه ورته حاضرېږي دواړه په خپل عملنامو کې لیکي دا پنځه وخته لمونځ ومن الليل فتهجد به او په یوه ټوټه د شپې کې ته خوب پرېږده حجت د خوب پرېښودلو ته ویل کېږي ومن الليل فتهجد به ته په یوه ټوټه د شپې کې خوب پرېږده به په لوستلو د تلاوت باندې د قرآن عظیم شان تلاوت کوه نه پر تهجد کوه په یوه حصه د شپې کې هم خوب پرېږده ده نافلة لکه چې دا د تا دپاره زیادتي ګټه ده عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا زر ده چې وبلېږي شاید چې وبلېږي تا خدای پاک هغه ځای ته چې مقام محمود ده د تهجد د لمانځه په باب کې چې په ابتدا د اسلام کې په نبي علیه السلام د تهجد لمونځ واجب و په امتیانو هم واجب و یا ایها المزمل قم الليل الا نصفه هغه سورتو کې چې راغلي تر یوه کاله پورې دا به حکم و چې نیمه شپه یا لږ تر نیمې شپې دا به په عبادت تېروي یا لږ زیات تر نیمې شپې دا به په عبادت تېروي خو وروسته الله تعالی دا حکم منسوخ کړ فقرأوا ما تيسر من القرآن څومره چې لمونځ د تلاوت د شپې کړی شوې تهجد هم کړی شوه که وجوب یې لا ختم شو د امت نه خو وجوب ساقط ده دا خو اتفاقي ده خو د نبي علیه السلام په شان کې اختلاف ده چې په نبي علیه السلام باندې د تهجد لمونځ بیا هم تر مرګه واجب و او که نه د ده نه وجوب منسوخ و څوک وایي چې نه په ده واجب و تر مرګه ولې الله نافلة لکه دا یې تا خاص زیات عبادت ده په نورو خلکو نه ده واجب خو په تا واجب ده دوم قول دا ده چې نه د نبي علیه السلام نه وجوب منسوخ ده ولې نافلة علیک یې ویلې که لکه علا د الزام دپاره راځي چې دا زائد واجب ده علیک په تا که علیک یې ویلې وای بیا به نو په ده باندې واجب ده خو لکه د تا دپاره یو زیاته ګټه ده نفل دې زیاته ګټه ده نو نفل یې ورته وویلې زیاته ګټه یې ورته وویلې د شپې د لمانځه صفت خو په ډېرو عنوانو په ډېرو احادیثو کې شوی ده نبي علیه السلام د شپې لمونځ دا د صالحینو سابقینو د انبیاو خاصه ده د اولیاو خاصه ده او دغه د شپې لمونځ ډېر مرضونه خدای پاک ورسره ختموي د دغه شپې لمونځ د شیطان د اغوانو خدای پاک سړی په بچ کوي څوک چې نه کوي نبي علیه السلام ته چا شکایت وکړه پلانکی صحابي د سهار تر وخته ویده د شپې نه جګېږي نبي علیه السلام یې د قوت کې شیطان باولې کړي دي په نفلو کې د تهجد د نفلو خو د ثواب بل وخت یو وخت نفل هم دومره ثواب نه لري لکه د تهجد د وخت نبي علیه السلام تهجد عام اوقاتو کې 8 رکعاته کړه کم و زیات هم کړي دي کله 7 رکعاته کله 9 رکعاته کله 11 رکعاته ذکر کېږي دا درې خو به یې وتر کړه دا وتر کې بهتره دا ده چې څوک ویښېدی شي یغو دپاره بهتره دا ده چې د شپې په آخره حصه کې وکړي دا بهتره ده چې وتر په آخر د شپې کې وي دا ډېر ثواب لري نو نبي علیه السلام به چې جګ شو د شپې اول به یې تهجد وکړه نو کله به داسې و چې 4 رکعاته تهجد 3 رکعاته وتر 9 رکعاته به شوه د شپې لمونځ کله 6 رکعاته تهجد 3 رکعاته وتر نو 9 رکعاته کله 8 رکعاته تهجد 3 رکعاته وتر نو 11 رکعاته کله دغسې 14 رکعاته راغلي کله 15 راغلي خو ډېرې 8 رکعاته کړه حضرت المؤمنین عایشې صدیقې رضی الله عنها څو پوښتنه کوي د نبي علیه السلام د شپې د لمانځه چې ده څه لمونځ کوو 2 رکعاته کړه نو ام المؤمنین ورته چې د شپې به د 4 رکعاتو نیت وتړه
لا تسأل عن طولهن وحسنهن د اوږدوالي او د کتوبې پوښتنه مه کوه دومره اوږده یې کړه په یوه رکعت کې به ټول سورت بقره مبارکه دوه نیمې سپارې په یوه رکعت کې وي په یوه رکعت کې به ټول سورت آل عمران ویله په یوه رکعت کې به ټول سورت نساء ویله په یوه رکعت کې به ټول سورت مائده ویله حتی د ډېرو درېدنې پښې وپړسېدې اخر وچاودې دومره نو دا اته رکعته یې په عامو اوقاتو کې کړه نو داسې یو حدیث مبارک هم راغلی چې نبي علیه السلام د لمانځه پوښتنه د ام المؤمنین چې وشوه دې ورته ویل نبي علیه السلام د 11 رکعتو نه په روژه کې نه بې روژې زیات نه دي کړي اته رکعته تهجد 3 رکعتې وي د دغه نه بعضې خلک وایي چې تراویح اته رکعتې دي ولې وایي نه په روژه کې نه بغیر د روژې خو دلایل خو بیخي ډېر دي غلان دومره وایي بې روژې نه تراویح شته نو دا د تراویح بیان ده که د تهجدو خو لنډه خبره نه په روژه کې تهجد تر 11 زیات نه بې روژې زیات اته رکعته وتر تهجد او 3 رکعتې وتر خدایم د غالب اوقاتو کې د دغه ام المؤمنین اشاره ذکر د 11 د 14 د 15 رکعتو راغلی د اوم راغلی د نوم راغلی نو ائمه اربعه امام صاحب امام شافعي امام مالک امام احمد رحمهم الله څلور سره په دې متفق دي چې تراویح 6 رکعات دي څلور سره په دې متفق دي چې تراویح 6 رکعات دي صرف په معمول کې دومره فرق و اهل مکه و چې 4 رکعاته تراویح به وکړي د 4 رکعاتو تراویح نه وروسته چې کېناستان د تراویحه ورته ویلي ګورې اصل خو په روژه کې قیام الليل بهتر ده ټوله شپه به تېروي ټوله شپه نو 4 رکعاته به ښه په ترتیب باندې قرآن تلاوت وکړو بیا به جګېده یو طواف یې په منځ کې کړو 7 شوته به په بیت الله ګرځېده بیا 4 رکعاته تراویح 7 شوته بیا طواف اما د مدینې منورې د خلکو عادت دا و چې 4 رکعاته تراویح به په جمع وکړي بیا به 4 رکعاته هر سړي نفل ځان ته کړه چې دغومره وخت د تراویح غوندې وخت بیا په نفلو تېر شي 4 تراویحې دي پنځمه نه خو بعضې کې خو بیا هغه شروع کېږي وتر شروع کېږي 4 وارې 4 نفل څو راځي 14 رکعاته نو ځکه د مدینې منورې تراویح به مشهوره دا وه چې دغه تراویح ډېرې دي 9 رکعاته یا 41 رکعاته دا یې بیا په دې کړه چې وتر 3 رکعاته دي که 5 دي په دغه کې به یو اختلاف د ائمه و 6 رکعاته تراویح 14 رکعاته نفل دا 14 چې 3 رکعاته وتر شي نو 9 که 5 رکعاته وتر شي 41 نو دا 4 ائمه په دې باندې متفق دي چې تراویح دي 6 رکعاته صرف یو دا بعضې اهل ظواهر دي چې هغه په 8 رکعتو باندې قایل دي یو مذهب هم په 8 رکعتو باندې قایل د شپې څه تهجد که چې تا دپاره زیاته ګټه ده ولې تهجد که مقام دې ډېر جګ دی یو غټ رتبه غټ مقام درته را روان ده په قیامت کې به خدای پاک تا مقام محمود ته رسوي دغه ځای نه حضرت مجدد صاحب وایي چې دغه نه معلومېږي چې کوم څوک چې د غټ مقام د غټې رتبې تمنا لري چې خدای پاک ما ته غټه رتبه راکړي هغه خلک خو خصوصا تهجد کوي خصوصا د هغه د تهجد اهتمام کوي ولې دغه د رتبو د جګېدن دپاره وایي یو ذریعه الله ورته ویلې ده تهجد کوه ځکه چې الله به د یو غټ مقام ته رسوي چې مقام دی محمود ده دا مقام محمود شی ده بهتره تفسیر دا ده چې مقام د شفاعت ده حضرت نبی علیه السلام یې چې ماته الله تعالی اختیار راکړو نیم امت د تا دپاره معاف کم در نیم امت د تا در معاف کم او که شفاعت غواړې وایي ما ورته ویل نه زه شفاعت غواړم ما امید ده د ما شفاعت په ټول امت ته رسېږي که نیم یې غوښتې وای دا نیم خو بیا محروم کېدو اوس دا شفاعتونه څو قسمه دي چا ته ثابت دي څو قسمه شفاعتونه دي او چا ته ثابت دي یو په جنت کې دننه شفاعت دا خبر رامخته کو چې د ټیټې رتبې سړی د بل په شفاعت پورته ځي دا معتزله او خوارج دا مبتدعین هم مني چې دا شته
والحقنا بهم ذریتهم آیات ده پلار په غټ مقام کې ده د خپل اولاد دپاره میړه غټ مقام لري د خپلې ښځې دپاره شفاعت الله ته وکړي چې الله هغه هم د ما سره یو ځای کړي نو الله یې د دوی سره یو ځای کړي قرآن کې فیصله راغلی دا شفاعت د رفع د درجاتو دپاره ده نبی علیه السلام هلته شفاعتونو کې د رفع د درجاتو دپاره چې د ټیټې رتبې څښتن یې شفاعت وکړي ډېر غټ مقام خدای پاک ورکړي دا ټول مني او شفاعت عامه چې د حساب و کتاب د شروع کولو ده دا ټول مني دا مابین کې نور شفاعتونه دي دغه معتزله دا بدبختان دی نه مني عام شفاعت لکه څرنګه د قیامت ورځ 50,000 کاله ده لمر یو میل انداز رانږدې وي مجرمین ګناهګاران هر انسان په خپلو خولو کې د خپل جرم په انداز ډوب وي چا خولې تر بیډۍ رسېدلې چا تر زنګانه د چا تر نامه چا نبي علیه السلام داسې اشاره وکړه تر خولې چې خولې ته یې قیصر لوېدلې او لاندې په مځکه کې د دغه انسان خولې 40 ګزه پورې لاندې تللې یې ککرۍ کې مازغه ایښېږي او د قیامت یو عجب حال ده په یوه اوار میدان ټول ولاړ دي د یوې خولې تر بیډۍ دي د بل تر دغه ځای دي دا د یوه انسان خولې بل ته نه ورځي په ده پورې پورته کېږي د هر انسان خوله د په وجود پورې پورته کېږي بل ته نه ورځي نو دا د څوک وایي نه وي چې اوار میدان د یو تر بیډۍ دا بل بیا څنګه تر خولې رسېږي خو چې د یوه تر خولې خو ټولو تر خولې به رسېدل وایي هر انسان ځکه په دغه محشر کې 8 ډلې بیا داسې دي چې بیخي خولې نه دي د عشاجین تر زورې لاندې ولاړ دي امام عادل هغه څوک چې 5 وخته لمونځ ته په جمع په پایبندي باندې ځي هغه څوک چې د یو د بل سره محبت خاص د خدای د رضا دپاره کوي هغه څوک چې ښایسته ښځه ده ته دعوت دی زنا ورکړي دی د خدای د ویرې نه پرېږدي هغه څوک چې په د خپل ښي لاس باندې صدقه ورکړي په داسې پټه چې دا چپ طرف هم په هغه باندې نه شي خبر هغه ځوان چې د ځوانۍ وخت د خدای پاک په عبادت کې تیر کړي دغه بیخي به د دغه مونه نه خبر نو عام خلک چې په تکلیفو کې دغه په اخر کې 50,000 کاله ورځ ده په اخر کې زړه ته دا ورولوېږي الله ورواچي چې په دنیا کې به چې یو کار بند شو الله ته به یو څوک واسطه کول د هغه په دعا به خدای پاک د موږ مشکل حل کړ درځي چې الله تعالی ته څوک واسطه کړو چې موږ سره حساب و کتاب شروع کړي تر دغه نه خو چې جهنم ته بیا وي داسې کوي چې دا جهنم اور به تر دغه اسانه وي خو چې هسې د حساب و کتاب خلاص شي الله تعالی اول زړه ته آدم علیه السلام ور واچوي نو دوی ورچې ټول آدم علیه نبینا علیه السلام ته هغه ته ویې چې ته د ټولو انسانانو پلار یې الله تعالی په خپل قدرت باندې پیدا یې او ملایکو ته حکم کړی چې تا ته سجده وکړه دومره عزتمن یې په خدای پاک باندې ته دا د موږ تکلیف نه وینې دا د موږ حال نه وینې ته خو خدای پاک ته زارۍ وکړه چې د موږ سره حساب و کتاب شروع شي هغه ورته ویې چې الله تعالی نن داسې په غضب ده چې نه مخکې چیرې په دغسې غضب و نه به بیا داسې په غضب شي نن د انتقام ورځ د خدای د خپلو دښمنانو نه انتقام اخلي ایمانه په خطایي یوه دانه خوړل شوې ده د جنت زه نفسي 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 خپل ځان ته بل څوک شفیع کومه ما ته مه راځئ لاړ شئ حضرت نوح علیه السلام ته چې اول رسول د مځکې ده بیا به دا انسانان حضرت نوح علیه السلام ته ټول ورځي هغه ته به ویې چې ته ابې ثاني سماک عبدا شکوره چې دا اوس نن سبق کې موږ ویلی تا ته خدای عبد شکور ویلی شکرګزار ته دا د موږ حال نه وینې چې موږ څنګه پریشانې کړي څوک چې واسطه کوي اول به د هغه لویي تسلیموي هغه ته به دا ښکاره کوي چې زه عاجز یم زه دا کار نشم کړی ته یې کړی شي ته الله ته سوال وکړه چې موږ سره حساب و کتاب شروع شي هغه بیا دا ورته چې نن الله ډېر په غضب ده نه مخکې په دنیا کې داسې په غضب و نه به بیا داسې په غضب وي ځکه چې خپل دښمن انتقام واخلي نور خو بیا رحمت ونه لري زه ما خپل قوم د هلاکت لپاره یوه خیره کړې وه چې خدای ته یې تباه کړې زه د الله نه شرمېږم الله ته اوس مخته نشم درېدی ورشي ابراهیم علیه السلام ته چې خلیل الله ده بیا به دا ټول انسانان ابراهیم علیه نبینا علیه السلام ته ورځي هغه ته به دا وي چې ته خو خلیل الله یې تا ته الله تعالی داسې غټ مقام درکړی ته دا موږ حال نه وینې د موږ دپاره سفارش وکړه
هغه به بیا داسې ورته چې نن الله تعالی داسې په غضب ده چې نه مخکې داسې په غضب و نه به بیا داسې په غضب وي. ایمانه درې دروغه ویل شوي او درې سره عذرونه دي د دین دپاره دا کارونه کړي دي، خو بیا هم دی ډارېږي. ورشئ حضرت موسی نبي علیه السلام ته، حضرت موسی علیه السلام ته بیا خلک ورشي چې ته خو هغه څوک یې چې الله بذات خبرې در سره کړي دي، تورات یې در کړی دی، حالې وینې ته موږ دپاره سفارش وکړه الله ته. هغه به بیا ورته وایي چې د ما نه یو قبطي په خطایي مړ شوی ده. نن الله ډېر په غضب ده چې نه مخکې داسې په غضب و نه به بیا داسې په غضب وي. زه دا کار نشم کړی. ورشي عیسی علیه نبي علیه السلام ته، عیسی علیه نبي علیه السلام ته چې ورشي هغه ته به د ده صفات ذکر کړي چې الله په خپل قدرت کامله بې پلاره ته پیدا یې او دومره غټ مقام تا ته خدای پاک درکړی، ته د موږ دپاره سفارش وکړه. هغه یو روایت دا راځي چې ورته چې زه دا کار نشم کړی. نبي علیه السلام ته ورشي خپله خطا به نه کړي ذکر. یو دا ده چې وایي چې خلکو د ما عبادت کړی چې زه د دنیا نه لاړم، خلکو ما ته د خدای لکه دا نصارا او بدبختان چې وایي زه د الله نه شرمېږم، زه الله ته نشم ورتلی. نفسي نفسي نفسي. تاسې ورشئ حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم ته چې حبیب الله ده. بیا نبي علیه السلام دا ټول خلک به ما ته راشي. امام غزالي صاحب خو وایي چې د یوه نبي نه بل نبي ته 1000 کاله بعد ورځي، اخر به ما ته راشي. ما ته به وایي چې لقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. رب کریم خو تا ته داسې انعام درکړی په دنیا کې چې زیری درکړی چې تا ته هر څه معاف دي. ته د موږ په باب کې الله ته سفارش وکړه. دی ورته وایي او زه د دغه مقام چښتن یم. روان شي د محشر د میدان نه د جنت دروازه وټکوي. ملایکه غږ ورته وکړي څوک یې؟ د خپل نوم مبارک ورته واخلي چې محمد صلی الله علیه وسلم. ملایکې ورته وایي ما ته امر دغه و چې اول به جنت دروازه ته خلاصوي. بیا دی وایي زه ننوځم چې د الله دیدار مې نصیب شي او سر په سجده شم الله ته. د ما په خوله خدای داسې تسبیحات د خدای جاري کړي چې په دنیا کې چا هغسې ثنا د خدای نه دی ویلی. یوه جمعه انداز تقریبا په جنت کې پروت وي، سر په سجده باندې د الله حمد و ثنا بیانوي. وایي میدان حشر کې د الله دستي سوال نه کوي الله ته، ولې دلته ګناهګار ورسره موجود دي، کافران موجود دي، د خدای د قهر او د غضب ځای ده. جنت ته ځي چې د خدای د رحمت ځای ده. څوک هم چې غواړي چې خدای مې دعا قبوله کړي، مدرسو ته، طالبانو ته، جوماتو ته، خانقاو ته، نیکو خلکو ته دې ورځي چې هغه ځای د قبولي د دعا ده. داسې نه لکه د مو عوام غریبانان په دوکان کې دې پیدا کړي ته خو ماته دعا وکړه. دوکان خو د خدای د قهر ځای ده، بازار ده. وایي نیک ځای ته به ته ځې چې په امید به پیدا وي چې هلته خدای پاک دعا قبلوي. چې دا یوه جمعه انداز د خدای پر حمد و ثنا ادا کړي، د الله رحمت په جوش راشي او ورته یې پورته که سر ای حبیبه د ما سل تعطا، غواړه څه غواړه چې درکړم. دا یې چې زه سر راپورته کړم دستي به ووایم امتي امتي امتي. چې اول پیدا شوم امتي نارې ویلې، د زرکدن په وخت کې امتي نارې ویلې، په قیامت کې امتي نارې وایي. دا بې وفا امتي چې د عوام د امتیت لري، سنت و پروا یې نه لري، د شریعت قدر یې نه لري، د دین مینه یې نه لري. ټوله شپه یې ژړل. الله جبرائیل علیه السلام ورته راولېږه چې ای د ما حبیبه ولې ژاړې؟ وایي د ګناهګارو امت په باب کې ژاړه. نو هلته دا یې سر راپورته کړي امتي امتي. څوک یې چې دلته خو ټولو دنیا خلک راځي، دا څنګه صرف د خپل امت سوال کوي؟ نو څوک یې چې یو وارې سر راپورته کړي د شفاعت سوال وکړي چې عامو خلکو سره حساب شروع شي، بیا سر په سجده شي، بیا الله ورته پورته که سر څه غواړي بیا د خپل امت. څوک یې دا په واقع کې ټول انسانان د ده امتیان دي، ولې د آدم علیه السلام نه نیولې تر عیسی علیه السلام ټول انبیا هم د ده تر جنډې لاندې ولاړ دي. هغه په واقع کې ټول د ده امت بلل کېږي. نو د هغو امتونه هم د ده امتیان دي. ځکه هلته یو د الله خدایي ښکاره کېږي، یو د رسول الله نبوت ښکاره کېږي. د الله اوله نه خلکو ته ضرورت رسول الله نه ور اچوي،
د آدم علیه السلام خبره زړه ته ور واچوي، بیا د نوح علیه السلام، بیا ابراهیم علیه السلام، بیا موسی علیه السلام، بیا عیسی علیه السلام. دا هم د دې دپاره چې د مقام خلک وپېژني. که اوله نبي علیه السلام شفاعت وکړي، بیا به خلک دا وایي چې خو د نور انبیا هم دا شفاعت وکړی شوی. بیا نو الله تعالی حساب و کتاب شروع کړي. دا دوه قسمه شفاعتونه، یو اول شفاعت عامه چې حساب شروع شي، دا هم ټول مني. یو هغه بیا چې په جنت کې درجې پورته شي، هم ټول مني. په د مابین کې نور شفاعتونه، یو سړي سوال او جواب وشي، نیکي او بدۍ برابر شي سره دواړه. د ده په باب کې شفاعت وکړي نبي علیه السلام، یا د ده په باب کې شفاعت وکړي شهید، یا د ده په باب کې شفاعت وکړي عالم حافظ. دا شفاعت مختص په نبي علیه السلام پورې نه ده. قرآن شفاعت وکړي، روژه شفاعت وکړي، وایي دغه روژې میاشت مبارکه شفاعت کوي الله ته چې خدای پاکه ټوله ورځ ما دی د خوراکو چکاکو جما نه منې کړی و، که ده نه ګناه شوي الله ما دپاره یې معاف کړي. دا قرآن عظیم شان ورته ما ټوله شپه د خوب نه منې کړی و، د شپې قیام اللیل کو قرآن ختموو په تراویح کې، نو د ما شفاعت قبول کړه. دا درې قسمه. څلورم حساب و کتاب وشي، د چا ګناوې ډېرې شي تر نیکیو نه، فیصله د جهنم وشي چې دا به ځي جهنم ته. د دغو دپاره شفاعت نبي علیه السلام وکړي، د دغسې لسو نفرو دپاره د یوې خاندان شفاعت حافظ کړی شي، د اویاو لپاره د خپل خاندان داسې مجرمان چې فیصله د جهنم په وشي شهید شفاعت کړی شي، او د عالم د شفاعت خو وایي حد نه ده معلوم. الله وایي عالم ته وي اول خپلو شاګردانو ته شفاعت وکړه چې څومره دي. الله داسې عجب حدیث مبارک ده، وایي خپلو شاګردانو ته شفاعت وکړه ولو کان عدد نجوم السما، که دومره شاګردان وي د تا لکه د اسمان ستوري، د ټولو دپاره د شفاعت اجازه درته ورته وکړه. ځکه نبي علیه السلام یې امام په امت کې داسې علما شته چې د دومره خلکو دپاره په شفاعت کوي لکه د مزرو د ربیعې د قوم رمې چې ډېر مالدار وو، د هغو د رمو ویښتان د دومره ډېرو ګناهو دپاره به یو عالم شفاعت کوي. داسې علما خدای پاک تېر کړي دي په دغه امت کې، او موجود به وي او را روان به وي. بیا خدای د دې په شفاعت رابچ کړي. بل قسم شفاعت دا چې د جهنم ته ننوته، د ګناه د وجې نه جهنم ته ننوته، تر څو وخته پورې چې د دې د سزا لیاقت و په جهنم کې، بیا هلته شفاعت اجازه وشي. د یو دپاره بیا نبي علیه السلام هم شفاعت کړي، نیک خلک هم. نبي علیه السلام حدیث مبارک دی د مسلم شریف چې بعضې مسلمانان چې جهنم ته لاړ شي، دا نور مسلمانان به چې کامیاب شي، خپله بد شو اول خو په ډار کې وي هر انسان، چې کامیاب شي د الله سره به وایي داسې په دلاوري خبرې کوي لکه په دنیا کې چې څوک د چا سره غږېږي، تر دغه به ډېر دلاوري. ای الله هغه مسلمان و، ای الله یغه مو منظوره کړه، ای الله یغه مو روژه نیوه. اخر الله تعالی اجازه ورته وکړي چې ورشه چې څوک پېژنې راوایي باسه. نبي علیه السلام یې چې زه سر په سجده شم، بیا الله سره راته پورته که سر څه غواړې؟ هغه جهنم ته چې د ما کوم امتیان تللي دي هغه غواړم. حدیث مبارک کې راځي، وایي هغه آخري خلک چې پاتې په جهنم کې ډېر وخت ووځي، دوی نه به نبي علیه السلام ویږي. نبي علیه السلام هم دا خیال و چې خو ټول راووته. په اخر وخت کې خدای پاک جبرائیل علیه السلام ته وویل چې ته ورشه جهنم ته، هغه د نبي علیه السلام کوم امتیان چې پاتې دي د یو څه حال ده. وایي چې جبرائیل علیه السلام جهنم ته ورشي، ملایکې چې دغه نوراني چهره وویني، دغسې ملایکې یې نه ورتلې، ځکه د جهنم ملایکې د رنګ یې تورې، د سترګې یې شنې، ډېرې هیبتناکې وي. وایي دا ګناهګاران به پوښتنه وکړي د جهنم د ملایکو نه، دا څوک ته؟ دا مخکې موږ نه ولیدلې دا نوراني. دوی ورته دا هغه ملایکه ده چې رسول الله ته یې وحی راوړی. وایي دلته نبي علیه السلام ور په یاد شي، د جبرائیل امین ته په ژړا چې ته خو حبیب د خدای رسول الله په خبره کوم په جهنم کې
داسې تکتور شوي وي لکه سکاره لکه دا د شرشم بوټي نبي علیه السلام یې چې ویرېبې بیا یې واچوې د لمر نري م کړي وچ م کړي او تکتور یې کړي بیا جبرائیل علیه السلام راشي رسول الله خبر کړي چې څو امتیان دې پاتې دي په جهنم کې نو دلته دی وایي زه ستا په سجده شم الله راته ووایي بیا چې پورته کړئ حبیبه سر څه غواړې زه ورته یم چې ما ګنهګار وم وایي ورشه چې چا د یوه دینار په انداز نیکي کړي هغه راوباسه چې زه لاړ شم چې د یوه دینار غوندې نیکي چې چا موجود دی هغه ټول راوباسه پورته بیا الله دغه خلکو ټول خلاص شوه بیا سر په سجده شم بیا الله راته ووایي سر پورته کړه ورشه چې هغه نیم دینار غوندې نیکي چا کړي هغه راوباسه بیا چې د وربشې غوندې نیکي چا کړي بیا چې د غنم غوندې نیکي چا کړي بیا چې د باجرې د دانې غوندې نیکي چا کړي نبی علیه السلام چې ورځي او راباسي اخر هغه خلک پاتې شي چې نفس کلمه یې ویلې مسلمان ده د باجرې غوندې نیکي یې نوره نه ده کړې نو الله تعالی ته یو حدیث مبارک کې راځي چې نبی علیه السلام بیا سره په سجده شي چې الله چې هغه نفس مسلمان ده هغه راته معاف کړي هغه ته اجازه ورکړي الله تعالی ورته چې نه هغه نو بیا تا ته نه در پرېږدم هغه زه په خپل رحمت راباسم او یو روایت کې راځي چې الله تعالی وایي د انبیاو هم شفاعت وکړو اولیاو هم شفاعت وکړو علماو هم شفاعت وکړو حافظان هم شفاعت وکړو شهیدان هم شفاعت وکړو قرآن عظیم شان هم شفاعت وکړو روژې هم شفاعت وکړو یو ارحم الراحمین ذات پاتې ده د اخرنۍ ډله الله په خپل رحمت راباسي په دغه غاړه یې ولیکل شي عتقاء الله من النار دا به د دوی د فخر شوي په جنت کې به خلک پېژني چې دا الله خاص په خپل رحمت بیا راوایسته دا شفاعت په دومره احادیثو ثابت دی چې حد تواتر ته رسېدلی دي خو دا بدبخت مبتدعین دا شفاعتونه نه مني هغه آیاتونه چې د کفارو په باب کې دي چې فما تنفعهم شفاعة الشافعین دوی په مسلمان تطبیق کوي چې یو وارې دوی جهنم ته څوک لاړ بېرته بیا ذاتي نشي راوتی دا به همیش ذاتي په جهنم کې ځکه دې عقیده دا ده چې سړي چې ګناه ته وشو د ایمان لار خلاص شو الله وایي نه چې نفس ایمان چا موجود وي هغه به رایسته کېږي دا علماو سره چې شاګردان د یو شفاعت کوي چې چا چې د دین په کار کې څومره معاونتونه ورسره کړي یو ته الله ورته اجازه ورکړي حتی وایي علماو ته عملنامه پکې لاس ورکړی شي او روان یې کړي د جنت په طرف چې ځئ کامیاب شوی چې جنت دروازې ته نږدې شي ملایکې یې راونیسي وایي دی ورخطا شي ملایکې ورته تا ته خدای دا علم صرف د ځان دپاره نه و درکړی چې ځان په خلاص کړه بېرته ودرېږه شاګردان دې خلاص کړه ودرېږه هغه خلک خلاص کړه چې چا یې تاسو ته په دغه علم کې کومکونه کړي د تا یې خدمت کړی ده نو اعلان د اجازه وایي اول وشي چې اخر ته دغه خلک چې چا دې د سره په دین کې خدمتونه کړي معاونتونه کړي دا به د ځان سره بیا ټول جنت ته یو صحابي مبارک مریض ده شاګرد راغی ته یې چې ویلې د زرکدن حالې ته ته په چغو په ژړا بنا وکړه هغه ورته مه ژاړه که یو وارې زه خدای کافیان کړم د ما در سره وعده ده زه به د تا شفاعت کوم دغه حدیث کې راځي وایي علماو ته نبي علیه السلام دا ویلي دي که نه چې ته به د خلکو شفاعت کوې دی ورته چې زه به یو وارې که ما ژبه وچلېده زه به بیا د تا دپاره شفاعت کوم وقل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا یا د هجرت په وخت کې چې رسول الله چې د مکې معظمې نه جبرائیل امین راځي ورته دا دعا وکړه قل ربي ادخلني مدخل صدق ای خدای پاکه ته ما داخل کې هغه ځای د داخلېدلو رښتونې ته چې مدینه منوره ده او مې باسي په ایستلو نیکو سره د مکې معظمې نه چې هجرت مې د تا د رضا لپاره وي
واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا ته وګرځې د ما دپاره د خپل نزد یو قوت مدد کوونکی دا د ډېرو مرضو علاج ده دا شوګر او داسې خطرناک مرضونه چې وي چې دغه آیت مبارکه څوک ډېر وي وایي خدای پکې د مشکل مرضونه خلاصوي وقل جاء الحق وزهق الباطل دا چې کله بیا مکه معظومه فتح شوه 360 بوتان والا د شاوخوا د کعبې مبارکې رسول الله یې پر لرګي ویي وغورځي جاء الحق وزهق الباطل لاړ دا باطل نور ختم شو على آیات وقل ویا جاء الحق راغی حق وزهق الباطل لاړ ختم شو باطل ان الباطل کان زهوقا بېشکه باطل چې دا هغه تلونکی ده بې ثباته ده وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين موږ نازلوو د قرآن د عظیم شان نه هغه څه چې د ظاهري او باطني مرضو دپاره شفا ده هم د شرک نه د نفاق نه د جهل نه د ګناهو نه سړی په صفا کېږي خلاصېږي او هم د ظاهري جسماني مرضو نه رحمت للمؤمنین د مؤمنینو دپاره خو ولا یزید الظالمین الا خساره نور زیاتوي ظالمانو ته مګر هم تاوان ځکه دا د نیکې غذا مثال لري چې بدن کې سړی جوړ وي چې ښه خوراک کوي قوت یې نور هم زیاتېږي چې سړی مریض وي چې څومره ښه خوراک کوي دومره نور هم ضعیفه کېږي واذا انعمنا على الانسان کله چې موږ انعام وکړو په انسان باندې اعرض دی مخ وګرځوي د حق نه ونأى بجانبه او په یو څنګ شي د حق نه واذا مسه الشر کان یئوسا او کله چې بیا دې ته کوم تکلیف ورسېږي بیا ناامیده شي قلت ویا كل يعمل على شاکلته هر څوک عمل کوي په خپله طریقه او خپل عادت باندې فربکم اعلم بمن هو اهدى سبیلا رب دې تاسې ډېر عالم د په هغه چا باندې چې ډېر هدایت لارښوونکی دی ښه تلونکی ښه موندونکی د سمې لارې